وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملګري چې کوم سوال کړی دی چې موږ یو فارم کې یو کس سره یو افسر سره هغې تنخواه الله کوي خو هغه وایي چې یو پراجکټ دی په هغې کې زه تاسو داخلوم سرکاري طور هغې به تنخواه به درله راځي خو په هغې کې خبره ده چې زه به کار کوم نه کار به دلته په فارم کې کوم د افسر سره و د هغې تنخواه به راځي دا جایز ده که نه ده؟ نو اوس دې کې خبره دا ده ګوره چې کوم ځای کې په کوم څیز باندې ته سرکار د طرفه نوکر شي ته باندې بیا دا لازمه ده چې ته خپل کار چې دی هغه وکړي هغې کې به کوتاهي نه کړي دې دپاره چې ستا مزدوري بلکل حلاله شي پاکه شي په دې کار کې د قدر کوتاهي هم شروع کړه او کار د صحیح طریقې سره نه کوي بیا دغه مزدوري ستا حق نه جوړېږي نه د حلاله ده که دغه مزدوري دې وانغېسته نو دا د باطله او ناروا حرامه دې واخېسته حالانکه الله فرمایي ځای په ځای ایمان والو تاسو د یو بل مالونه په خپل منځ کې باطله سره مه خورئ په ناروا طریقې سره مه خورئ نو علماو چاته هم داسې یو عمل یو کار وسپارلی شي چې د هغې په مقابله کې دې تنخواه اخلي نو چې دنه څنګه هغه کار غوښتی کي هغسې به یې کوي ستا نوم چې هلته به څه طریقه ولیکلی شو چې ده به دا ډیوټي نو هغه به کې بیا او که چېرته تا په هغه کې بغیر د شرعي عذر نه څه نقصان کوتاهي وکړه نو بیا دغه تنخواه تا باندې حرامېږي ځکه دا بغیر د څه کار نه ته اخلي بغیر د محنت نه بغیر د ډیوټۍ نه اخلي او دا خو امانت دی ډیوټي د تنخواه په مقابله کې چې کومه ډیوټي ده تا ته تنخواه میلاویږي دا امانت دی امانت ادا کول دا فرض دي الله فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بېشک الله تاسو ته حکم کوي چې تاسو امانتونه هغه ادا کړئ هغه حقدارو د هغې ته کار کول په تا باندې لازم دي یو خو داسې ده که اوس د هغوی د دې خبرې نه خبرې دي سرکار او په خپل اختیار دغسې ته پرېښی چې زه خیر د خپل کار کوه هسې به دې نوم لیکلی شوی نه دی خو څه مقصد هم نه جوړېږي خو زه بیا هم سړی دی ویلی شي چې سرکار ته پته ده تا ته اجازت دی خو که دغه نه وي ظاهر هم د سوال نه دا ده چې د هغوی ته پته نشته دا د هغوی په بې علمۍ په یعنې سره دا خبره ده چې دا په غلا باندې یو قسم دا کار د فارم کې ته کوي بیا دغې تنخواه د هغه ځای نه اخلي نو دا کار حرام دی دا بلکل جایز نه دی کومه چې حلاله روزي دا شته چېرته کومه میلاویږي په دغه باندې ګزاره وکړه او الله رب العالمین په رزق کې برکت اچوونکی دی